سورہ شورا سورہ شورا آیت نمبر 35 پنځم رکوع پنځشتمه سپارہ آیت نمبر 35 صفحہ نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ صدق اللہ العظیم سورہ شورا آیت نمبر 35 پنځم رکوع پنځشتمه سپارہ دا تقریبا نن سبق زمونږه 42 نمبر آیتونه دي 42 نمبر آیتونه پورې دي کې د معاشره سره آداب دي د معاشره پکې سم مسائل دي کوشش ودا کو جو پدې معنی لګزان پوي کو پهلنه دا الله رب العزت فرمایي کم خلک چې زمونږ په آیتونو کې جګړه کوي مطلب دا دی بعض خلک وي دا حکم منم بعض وي نه منم الله وته حکم کړی دی نه مني اور یا وته الله د یو خبره حکم نه دی کړو دی د ځان په شریعت کې احکامات راولي نو الله فرمای چې اورز د قیامت دی ته بددي عذاب ملاويږي نمبر 1 ويعلم الذين يجادلون او په دې شي خلق يجادلون چې جګړه کوي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې ما لهم من محیص نشتا دوی د پاره هیڅ خلاصي فما اوتیتم من شیء پس هغه اوتیتم من شیء چې درکړی شوی دي تاسو ته من شیء لذسیزنا فمتاع الحیات الدنیا پس لک سامان دي د ژوند د دنیا وما عند الله خیر وکم اجر چې الله سره دي خیر هغه غوړه دي وابقى او ډیر پایدار دي للذین د پاره د هغه کسانو امنو چې ایمان وروړلو وعلى ربهم او خپل رب باندې يتوکلون توکل کوي والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش پدې آیت نمبر 37 کې 38 کې پدې کې د مؤمن بنده صفات ذکر کیږي او د معاشره لپاره پکې آداب دي انتهایی قیمتي او موږ تاسو ته خبره کړې و چې د دې نوم دی د دې سورۃ نوم دی سورې شورا او شورا ویل کېږي مشورې ته او دا خبره به موږ کړې و چې دې کې د مشورې ذکر دی نو ځکه دې سورۃ ته سورې شورا ویل کېږي نمبر 1 کم چې د الله تعالی مؤمنان دي هغه کې نمبر 1 صفت دا ده چې کبائر الاسم د لوی ګناهونو نه ځان ساتي لوی ګناهونه کم دي هغه یو ګناه چې پاغه باندې سخت عذاب وي په آخرت کې هغه یو ګناه چې شریعت د هغه سخت کم دي سزا مقرر کړی وي مثلا زنا ده نو کچرته واده کړي سره زنا وکي نو شریعت وته سخت سزا مقرر کړي دا چې دی بس کیږي سمساریږي با او کچرته داسي وي نا واده کړي وي او دله بچ کم دی کوړې ملاويږي نو چې کله په یو ګناه باندې سخت سزاګانې راغلي وي نو دې ته چې کم دی لوی ګناهونه ویل کیږي نو د مؤمن صفت دا دی چې دی د لوی ګناهونو نه هم ځان ساتي نمبر 1 اول فواحش د مؤمن بنده دویم صفت دا دی چې دا د بے حیا کارونو نه هم ځان ساتي بے حیا کارونه کم یو دي هر یو عاقل بنده چې عقل پزیوي اور دی ګناه ته ګناه وي دی ته چې کم دی د بے حیا کار ویل کیږي مثلا یو سړی دروغ وای نو دروغ ته چې کم دی هر یو سړی ګناه وای دا چې په دې مجلس کې څوک چې هغه دروغ ته ګناه نه وي هر یو سړی وته ګناه وي دغه شان دی غیبت دی نو هر یو عاقل سړی غیبت ته سوی وي دا ګناه ده خو کوي نو الله وی چې د مؤمن دویم صفت دا ده چې دی بدلوي ګناهونو نه هم ځان ساتي اور دغه شانته د مؤمن دویم صفت دا ده چې دا به کوم دی د بے حیا کارونو نه هم ځان ساتي
او دریم واذا ما غضبوا هم يغفرون یو بنده داسې دی چې دا طاقتور دی او دا بدلم اغستی شي د خپل د ځان او چا وسره زیاتی وکړو نو دې چې کم دی د غصې په وخت کې هغه معاف کی. سلام علیکم پوه شئ یو هغه یو بدله ده مثلا ما سره چا زیاتی وکړو او سړی چې کم دی په لندن کې ناشته نو زه دا غنه بدلا غستې شم نه زه مونږ بس ما معاف کړی دی یو دا معافی ده او یو دا معافی ده مثلا دلته ما ته مخامخ کس ناشته او د چې کم دی ما سره زیاتی وکړو او زه په دې خبره باندې قدرت لري شم چې د نو خپل دا بدلم واخلم دا زما زوی دی دا زما خزه ده دا زما شاګرد دی اپ دکان کې خو بیا الله وی چې دې چې کم دی د غصې په وخت کې بدلا غستی شو خو بیا هم دې سو کی دا معاف کی د ودا د مؤمن بنده څه شي دی په غټ صفت دی چې بدلا غستی شو انسان معاف کې دا ډېر غټ صفت دی. او سلورم نمبر صفت دا دی چې دې د الله تعالی حکم مني. پنځم نمبر صفت دا دی چې دې فرض منځ ادا کوي او شپږم نمبر صفت پدې کې دا دی وامرهم شورا بینهم. شپږم نمبر صفت د مؤمن دا دی چې د خپل پمینس کې مشوره کوي. مشوره دا شپږم نمبر صفت دی. اوس مشوره په کوم خبرو کې ده؟ مشوره په کوم خبرو کې ده؟ نو دوه قسمه مسلې وي. یو د الله تعالی حکم دی د الله تعالی په احکاماتو کې ګوره مشورې ضرورت نه وي دا په ذهن کې یاد ساتو. مثلا د الله تعالی حکم د مونږ دی نو اوس په مونږ کې به کوم دې څنګه مشوره کوي چې آیا مونږ وکړو کو نه کو نو د الله تعالی چې څومره احکامات دي مونږ روزه حج زکات د الله تعالی حقوق پدې کې چې کوم دې ګوره د مشورو ضرورت نشته دی. البته د الله تعالی حکم دی دا به مونږ څنګه پیلاوو پدې کې بیا مشوره شته دی. اوس الله تعالی حکم دی مثلا مونږ کول نو اوس په پدې کې مونږ دا مشوره کوو چې مونږ فرض دی او زما په کور کې بل ما زپادي کیږي نو زبر د الله تعالی دا حکم پدې کې څنګه پیلاوم دې لپاره مشوره پکار ده. نو د الله تعالی حکم کې پهلنې مشوره نشته دی. مشوره په کوم شیزونه کې ده؟ د الله تعالی دا حکم پیلاول کې. دا زموږ چې څومره تبلیغ مشران دي دی په دې دویم نمبر خبره باندې عمل کوي. ویره زموږ د محلې د بالمازه خلک به څنګه مونسترای شي دې لپاره مشورې کیږي. نو نمبر 1 دویم چې کوم دی دویم د انسان خپل معاملات دي. معاملات دي ته ویل کیږي. زه چې کوم دی د صفر نه یو روزګار سٹارټ کوم دې ته معاملات ویل کیږي. نو په روزګار کې چې کم مشر سړی دی تجربه کار هغه مشوره واخله خبره ده معاملات دي. معاملاتو کې د مشوره وکړه او تا ته مکمل آیډیا حاصل شوله نو اخره کې الله فرمای مخکې اویل وعلى ربهم يتوکلون مشورې نه پس په الله باندې توکل ساتي دا مؤمنان. دا غشان د پکور کې د کم د مسله راغله سم مسله راغله پاغه کې د کم د زنانه کې نه وا پاغه کې د کم د بچی کې نه وا پاغه کې روریان کې نه وا پاغه کې پلار کې نه وا مور کې نه وا د دې کم د ډېر غړي تجربي وي استابه یو عقل یوزي پورې کار کې خود مشرانو عقل د عقل زینه بیا شروع شي. نو د مؤمن بندش پکم صفت ده چې وامرهم شورا بینهم دی په خپل مینس کې څه کوي مشورې کوي. ومما رزقناهم ينفقون او هم صفت د مؤمنانو ده چې دی څه کوي په خپل مال کې چې کم دی خرج کوي کله زکات ور کوي کله صدقې ور کوي کله خرج کوي. دا دي کې دا و صفات دي بګي والذین یجتنبون او کم خلق چې ځان ساتي
کبائر الاثم دلوی گناهونونا والفواحش او د بهایا کارونونا واذا ما غضبوا او هر کله چې غوسه کې راشي هم یغفرون دوی معاف کوي هم یغفرون په غوسه کې به کم خلق معاف کوم دې کې چې کم دې لکشان تفصیل له یو سړی غوسه کې راغللو تا سره یو سړی ظلم وکړو او ته چې کم دې غوسه کې مالستای بي عزت مو کلا نو هغه یو سړی قابل معافي دی چې دې د خپل غلطي تسلیم کی السلام علیکم پوښوي مثلا ما چې کم دې د استاد بي عزت وکړه خدای نه خواسته او زما استاد چې کم دې په غوسه کې راغللو एकदम متمویل استاد سے ما په دې ځکه ستاسو بي عزت وکړه ز خپل غلطي منم نو دې ځکه به سړی معاف کی السلام علیکم پوښوي چې کله یو بندا خپل غلطي تسلیم کوي او غلطي مې وکړه غلا مې وکړه اسما فیکا او استادی ستامي چې کم دې فلانکی شي ضایع کړو بس معاف مې کا نو هغه یو سړی قابل معافي دی چې دا کله جرم تسلیم کی خپل غلطي تسلیم کی او دا مخکې چې کم آیاتونه دي نو پدې کې الله فرمایي چې دا د مؤمن بنده چې کم دی د سره اختیار شته چې د خپل د ظلم بدله واخلي معاف کوي نه غوسه کوي د خپل د ظلم بدله اخلي یو سړی د تسوب درکلو هغه د سوب ورکا یو سړی د ذهني ټینشن درکلو هغه د هغه مطابق ذهني ټینشن ورکول شي خدا کم کسان دي دا هغه کسان دي چې خپل غلطي نه مني هغه همیشه تاسو ته کم دی یو انانیت کې راغلي نو بیا دې ځکه الله تعالی مخکې فرمایي وجزاء سیئه سیئه مثلها تاسو ری بدی وکړه د حق بده مطابق هغه خپل بدله واخله په دې کې څه ګناه نشته دی دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک راضی په یو قبر باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا ستیر شولو نبی صلی الله علیه وسلم ودرغلو دعای وته شروع کړه صحابو ته فرمایي چې دا سړی چې کوم دی په عذاب کې دی الله تعالی قبر عذاب وکولو صحابو ته بوسو کلو الله پیغمبر د باندې د عذاب صد وجه راغلي دي صحابه ودا تاسو کولو نبی له سلام او فرمایل چې دا په یو مظلوم سړی باندې تیر شو د سترګې داسې خکته غلي د سړی باندې سکیدلو ظلم او ویله به سترګې داسې بندې کړي د ظلم بدله وانه غستله لہذا شریعت ته تدام وي چې کله تا باندې ظلم کیږي نبي د خپل د ظلم مطابق ته کم دی بدله هم اغستی شي دلته اوس دا احکامات دي والذین اذا اصابهم البغي او هر کله چې او هغه خلق چې هر کله ورسیږي دوی ته البغي ظلم هم ينتصرون دوی بدله اخلي وجزاء سیئه مثلها او بدله بدای د هغه د شان مطابق فمن عفا فسوک معافی وکړي واصلح او د ظالم خپل اصلاح وکړه فاجره على الله نو د دې اجر په الله تعالی باندې دی اوس یو سړی دی معاف کړو نو ګوره دا په ذهن کې مرا ولا چې مثلا شاګرد می معاف کړو بس معاملې و په دنیا کې ختم شولا الله فرمای فاجره على الله د دې معافي اجر ګوره په ما باندې دی بندري معاف کړو نو د دې اجر پچا پاتې شو الله تعالی باندې اوس په آخرت کې الله تعالی انسان ته څنګه اجر ورکړي دا د الله تعالی ته اوس معلومه ده د الله تعالی د شان مطابق بنده ته بس ورکړي اجر ورکړي تاسو وګورئ دا سونه چې دکانداران دي چې کوم دلته شاګرد سره انتهایی غلط رویه مونږ استعمالو شاګرد معمولی غلطي وکي نو غلطي هغه کړی وي او دلته وته مونږ مور یادو خور وته یادو پلار وته یادو او هغه مخه سره چې کم دی رخصت کو مشابه زماده دکان نه دې کې معمولی چې کم دی شاګرد سره یو پټي عفو درگذر کوي لک معمولی دا دې کې دا اصلاح کیږي نو انه لا يحب الظالمين بشک دی خو نخو خوي ظالمان ولا من انتصر او خامخ سوچ بدل عقلی بعد ظلمه د خپل د ظلم نفس
فاولئك پس هم دادي ما عليهم چې نشته دې په دې باندې من سبيل الزام انما السبيل بشك الزام خو على الذين خلق باندې يظلمون الناس چې هغه ظلم کوي په خلق باندې ويبغون في الارض او فساد کوي پزماګه کې بغیر الحق پناه حق طریقې سره اولئک لهم عذاب الیم هم دادی چې دوی لپاره عذاب درناک دی ولمن صبر او هغه کس چې صبر وکړلو او غفر او معافیه وکړله ان ذلک بشکدا لمن عزم الامور دی له همت کارونه دی واخر دعوانا الحمدلله